खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब मैं क्लास थर्ड के पूरेन को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना परफॉर्मेंस पेश करे। पूरेन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी د قرآن لومبني وحي راياد شوا او زما ذهن ته دا خبر رااله چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام نه پس د حضور خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم پورې دا ډیر وخت تیر شوی، تقریبا 1500 کاله خوشه. دې دوران کې خلک شرکیاتو کې مبتلا شوي دي، ظلم و فساد شروع او دغه رنګې हर किस्म गलते दरगले गुनाहों जुल्मतुना पदे खल्क के मौजूद दियो। ज़ाहिरी तौर पर ज़हन दावी चुनबने वही रागले में नचवेले में चुनबरे अल्लाह इबादत करे दा शिरकियात परेंगे या दाची फसादुना परेंगे जुल्म न कलार से वगैरह वगैरह ना योम उन्हें चुनबने लफ्ज़ राजी इक़रा उलुला उलुला
پته ولګېده چې کله تا لیک لوست شروع کړ ادې نه مخکې پروفیسر صاحب موینون والقلم وما یسطرون دغه قلم دغه کتاب دا تا راواغېسته نو خود به خود به ظلمتونه جهالتونه دا تیرې دا رفع دفع کېږي نبی علیه الصلاة والسلام له الله جل شانه ډېر څه ورکړو فرمایي ما که زه په احد غر لاس کېدم او زه چې کوم خوازم دا به د سرو زرو شي دا به راسره ګرځي هم خو زه دا نه خوښوم نبی علیه السلام ته الله ونیوی چې محبوبه ته مانه امت غواړه ډېر غټ ته مانه جنت غواړه وغیره وغیره نه څه ورته وایي وقل رب زدني علما ای الله زما علم کې اضافه وکړه نو علم چې دی دا رڼا ده علم چې دی دا نور دی علم سره مونږ به تیارې ختمو علم مونږ ته لاره ښایي علم چې کوم دی دا خرڅ کوه کمیږي نه د مال و دولت خرچ کوا دا به کمیږي علم خرچ ہو تو بڑھے اور مال خرچ ہو تو زیاں دا به کمیږي علم چې څومره ورکې بل دومره د زیاتېږي یو وارې د کنز العمال حدیث هم دی او مسند احمد کې ذکر دی حضور نبی علیه الصلاة والسلام ته الله جل شانه اخودل د یو صحابي بارکه چې د دې سړي وخت پوره د دې بلن وفات کیږي توجه غواړم دا فلانکی کس بلن وفات کیږي د وخت ډېر لږې غړې او سمع لمحات او ساعات پاتې دي د ډېر لږ وخت پاتې دی نبی علیه السلام فوراً هغه صحابي ته یعنې دې نه دا معلومه شوه چې په کار دا دي چې د آخرت تیار شو ولې نبی علیه السلام نه به هر کال جبرائیل علیه السلام راته او د قرآن دور به ورسره کوو خو چې په کوم کال رخصتېدلو په هغه کال یې ورسره 2 ځله دور کړی دی څومره چې بوډا کېږي نو په کار ده چې نیک اعمالو ته توجه ورکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام فوراً هغه صحابي ته وویل چې صاحب ستا خو ډېر لږ وخت پاتې او د الله د طرف نه باقاعده وحي راغله ماته هغه ویل چې ستاسو مشوره راکړئ څه وکړم مقصد دا مونږ وایو دا وخت څنګه قیمتي کړو زما ستا د ژوند دا واره خو ویل کېږي خو مو ته دا کوشش پکار دی او بالخصوص د ماشومانو دپاره داسې معماران پکار دي لکه څنګه چې الحمدلله دې اداره کې موږ محسوس کړه چې د دې ماشومانو د ژوند دا واره ته ویلي نه شي هر طریقې سره چې د دې نه کار واخلي نو هغه صحابي یا رسول الله څه وکړو نبي علیه السلام فرمایي اشتغل بالتعلم زده کړه کې ولګه وایي د ده به څونه یو 2 غنټې عمر به پاتې یو 3 غنټې عمر به پاتې وایي شابه زده کړه کوه پته ولګېده چې د دې نه بل څه ښه نشته که بل څه ښه وي نو نبي علیه السلام به ورته فرمایلو چې دا بل کار زمونږ د دیوبند علما اسلاف کې داسې بزرګان تېر شوي دي ما نه د هغه صاحب نوم هېر شو یو وارې دي په بحري جهاز کې سفر کو یو عالم دی او دې وخت کې چې کوم دی نو د دریاب د سمندر موجونو دا کښتۍ واخېسته او غټو غټو چپو چې کله دا واخېسته افراتفري شوه چغې سورې واویلا فریاد شروع شو منډې ترڼې جوړې شوې په دې کې زمونږ په دې علماو اسلاف کې یو صاحب ناست یو کتاب ګوري نو یو کس ورله راغی ویل وایي ته خو اډو پسې پوهېږې نه بل عمر ته دا ته ګورې نه چې دا څه حال دی ولې وایي موږ خو دا ډوبېدو والي وو نو هغه ورته که چغې ووم نو څه به وکړو په کار دا نه ده چې دا وخت قیمتي کړو لہذا وخت قیمتي کول پکار دی د وخت قدر پکار دی زما استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاته هغوی خوراک چونکې بشري تقاضا ده هر سړی خېټه لري او دغه رنګ یې خوراک څښاک فارغېدل د دې هر څه باوجود هغوی چې په باتروم کې کم چې کم هغوی قضای حاجت کې نه هغه خفوي چې مانه دا وخت ولې ضایع ځي دې دوران کې خواږې ځي نه او لوټۍ ځي دا د هغوی د والد صاحب مفتي شفیع صاحب دغه طریقه وه لهذا موږ له پکار دي چې دا خپل وختونه قیمتي کړو ماشاءالله ما د ماشومانو انګلیش پروننسیشن دا وکړه واومرېده اردو چې کوم دی د دوی تلفظ بهترین انداز کې او زمونږ د پښتو معاشره کې او د پښتو علاقه کې ډېر ښکلې صفایي سره دا کسانو د ماشومانو اردو ویله چې په هغې کې موږ ته د تذکیر تانیث داسې قسمه اغلا تقریبا د نه کېدو برابر په نظر رالل الله جل شانه دې دوی نه مزید کامیابي ورکړي الله جل شانه دې دا اداره کامیاب و کامرانه کې دا بچي دا اساتذه دا استادان دا معلمان معلمات څومره چې دي میل فیمیل الله جل شانه دې
دوی له کامیابۍ ورکړي او الله دې موږ او تاسو له په دې خبرو د زیات نه زیات د عمل توفیق را نصیب کړي وما علینا الا البلاغ. زه ډېر د زړه د کومې نه پروفیسران، ادیبان، شاعران او رم ومعظم ومؤقر ومحتشم رفعتوں کا نقطۂ آغاز ہے، علم ساری رفعتوں کا نقطۂ آغاز ہے، عرش کرسی سے بھی آگے علم کی پرواز ہے، علم نے آدم کو مسجود ملائک کر دیا، علم نے لقمان کو حکمت کسیم و زر دیا، علم نے سودو ضیا کی جانچ کا مستر دیا، جس نے رشتہ اس टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा ही टूट जाए वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. अब मैं बुलाना चाहूंगी मुफ्ती बिलाल साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार पेश करे. मुफ्ती बिलाल साहब. जिसकी वजह से पाकिस्तान की सकाफत में तनाव पाया जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के शुमाल मारन में आबाद हुआ. पख्तून बहादुर मेहमान नवाज रिवायत दस्ते कवि चाहे के खलक का ग्रुप की इल्म जदीद अफकार दे नाबत गिरे बगैर किताब ना इंसान का इल्म आदम अंज़लनाहु किताबुन
Tolong Allah Pak seperti ځکه چې په هغې باندې الله پاک قسم خوړلی دی